عبدالمطلب چې کله کوهی کنسته د تربورانو عزیزانو دوستانو د مکې خلکو ټول شاته شو او د ده په دې خپل خوب باندې یقین و ملا یې وتړله ایو ځای ورسره نو منښته یې وکړله نظر یې ومنلو چې که چېرته الله پاک ما ته لس زامن راکړل نو یو زوی به د الله په نوم باندې ذبح کومه الله پاک دا نظر قبول کړ دعا یې قبول کړه لس زامن الله وله ورکړه او هغه بالغ هم شو مشران هم شو بیا یوه ورځ د کعبې مخې ته ودرې او خوب یې ولیده خوب کې ورته یو کس وایي اوفي بنظرك لرب هذا البيت کم نظر دې چې منلی و د هغه نظر دی د دې بیت د کعبې د رب په نامه باندې وکړه چې راپاڅېده ټول بچي راجمع کړه لس واړه ټول زامن تیار شو اوفي نظرك وافعل ما شئت لاره نظر دې منلی دی پوره شوی دی نظر دې پوره کا او زموږ د طرفه درته اجازت دی چې څه کېږي په کوم زوی باندې لاس ږدي څوک به په شا کېږي نه انکار به نه کوي نه عبدالمطلب خسنه یې واچولو او اتفاقا په خسنې کې د عبدالله نوم راووتلو عبدالله د نبی علیه السلام والد دی او په تمامو زامنو کې عبدالمطلب ته د ټولو نه زیات ګران و بس پلار هم تیار شو زوی هم تیار شو چاره هم راواغشته پړي هم راواغشتل او قربانګاه ته روان هم شو د عبدالله خویندې د خپل پلار ته وایي پلاره لس اوښان راواله هغه ذبح کړه د دې زوی په عوض عبدالمطلب به ته ښه ده خو انتخاب په خسنې کو یو طرف ته لس اوښان کړه او بل طرف ده عبدالله او دا لس یې ځکه مقرر کړه چې په هغه زمانه کې به یو سړی چې چا ووژلو نو د هغه خونبها او دیت په هغه زمانه کې لس اوښان اتفاقا بیا په خسنې کې د عبدالله نوم راووتلو ازمایش و امتحان بیا یې ورسره لس اوښان نور کړل غرض دا چې لس ځله یې خسنې واچولو او د چا نوم به راوتلو د عبدالله چې کله الله په هر څه کې راځي چې کله اوښان سل شو او بل طرف د عبدالله شو او خسنې واچولی شو نو بیا د سلو اوښانو نوم راووتلو د عبدالله په ځای باندې نو بیا عبدالمطلب د هغه نظر د پوره کولو په نیت د عبدالله په عوض کې سل اوښان ذبح کړه نحر یې کړه او بیا د دې واقعې نه بعد په هغه زمانه کې د قتل دیته سل اوښان مقرر شو او ما درته وویل چې الله جل جلاله عبدالمطلب ته د دینی صفات چې ورکړي وو راز پکې دا و چې د هغه په نسل کې محمد
رسول الله راتلو والو همدغه وجه ده چې کوم شیزونه هغه به ظالمان د ظلم نه منع کولو د الله پیغمبر او قرآن ظلم حرام فسادیان بیا د فساد نه منع کول چې کله پیغمبري رااله د الله پیغمبر او قرآن فساد حرام کړ د محارم سره نکاح حرام کړه شراب حرام کړه زینای حرام کړه قرآن کریم د غله د لاس د کټ کولو حکم لا نه ورالېږلی عبدالمطلب په خپله زمانه کې چې غل ونیولو او غلا به ثابته شنو لاس به دې نه کټ کول قرآن حکم راولېږو چې د غله سزا به لاس کټ کول او دغه رنګې هغه چې سل اوښان نحر کړه نو د قتل خنبها او د هغې دیت سل اوښان مقرر کړه چې کله د الله پیغمبر دنیا ته راغه او قرآن راغه نو بیا شریعت او دین اسلام هم د قتل دیت څومره مقرر کړه سل اوښان موجوده زمانه کې هم د قتل خطا دیت سل اوښان دي او کنه عمد قتلو کی او د مقتول وارثان او د قاتل په منځ کې مصالحت کیږي نو دیت سره نه سلو خان او یا د سلو خانو قیمت نغرس دا چې عبدالمطلب منخته پوره کړه نظر پوره کړه د دې واقعې نه وروستو بیا عبدالله د مکې مکرمې په ښار کې مشهور شه د ذبیح په لقب سره خلکو به ورته څه وي ذبیح معنی حلال کړی شوی